بعض خلق وایي زمون نارینه اولاد نه کیږي نو د دې دپاره یو بهترینه وظیفه ده 12مه سپاره 4مه رکوع او 52 آیات وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ دې تفسیر لاندې تفسیر مدارک لیکلی او تفسیر الجنان لیکلی دی هغې فرمایي و امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی او امام حسن رضی الله تعالی عنہ او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ناست اگر راغی امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړ چې جی زما بچی نه کیږي امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې استغفار ډیر زیات وایا هغه لاړو 2-3 کال بعد بیا راغلو دا ورته بیا عرض کوي چې جی مال خو الله نارینه اولاد راک امام حسن رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې تاسو دا وظیفه کوله هغه ورته عرض کړي او جی ما کوله تقریبا د ورځې زر کرتونه زیات ما استغفار ویلو یعنی استغفر الله نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې دا وظیفه تاسو څنګه دله ورکړه لکه دې څه دلیل او ته فرمایي چې الله رب العزت قوم هود یعنی هود علیه السلام تعالی فرمایي چې وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ چې څوک استغفار ډیر وایي او توبه وباسي الله ته نو په ده باندې به زه په شیبو باران کوم او دته به قوت زیات کم په اولاد سره نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي بس ما ته پته ولګېده نو څوک چې استغفار ډیر زیات وایي الله پاک بدله نارینه اولاد ورکوي